تاسو دا ګوی کوئ چې یار داسې خلکو راشن یا د ریلیف اغوستی دی چې هغه مستحق نه دي لکه څنګه چې موږ جوړ کړل محنت پې کړلی تباشي اموات چې دي شهدا او د هغې سره چې کوم دی کورونه تباشي هغې له موږ A+ ورکړلی مړو له او بیا چې کوم دی کور تباشي هغه له موږ A دغه ورکړی دی ګریډ او بیا د هغې نه بعد چې دوکان دغه تباشي دی فصل هغې له موږ B ورکړلی او د چا چې عام نقصان شي هغه له موږ C ورکړلی موږ سره دا فورفارما موږ سره رجسټر موجود دی چې داسې کسانو ته دا کسان راشي داسې بااعتماد کسي او ایماندار دوی ته ښکاري چې هغوی ته په دغه باندې حواله کړي او دا سره لوظ او قول کې د الله په مخ کې ذمهوار وګرځئ چې غوره ته به د دې ذمهوار جوابدeh وي قیامت پر چې راشي صحیح تقسیم کړه خپله ذمهواري ادا کړه تاسو ته مخوزي ټوله ډیټا به تاسو ته معلومه وي زما په خیال تاسو هر یو ځای کتلی 100% نشي کېدی خو ماشاءالله موږ کوشش کړی دی کوشش تاسو کړی دی هر څه به تاسو سره وي نو انشاءالله تعالی زه به داسې یو فاونډیشن ولا شي او موږ ستاسو سجیشن ورکوو چې یاره مولانا صاحب ځان سره کوي نو انشاءالله تاسو به تیار یې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غزرمون غتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه مستاسو قربت شکر الله زه دا وخت تا تحصیل مخوزي دی او زه دلته موجود یم شاتی دره کې دا تاسو چې په کوم ځای اوس موږ یې نو دا هغه ایریا ده چې په دې ځای باندې سیلاب تیر شوی دی او دلته ډېره زیاته تباهي کړې ده موږ تقریبا لګیا یو او د سحر نه موږ لګیا یو دلته د علاقې کورج موږ کوو مختلف خلک چې دی نو موږ سره ملاویږي دا وخت موږ سره ډېر محترم مولانا انعام الله صاحب موجود دی کوم چې اسسټنټ پروفیسر د کالج ډګر بونیر سر مولانا صاحب ډېر مهرباني شکریا چې تاسو وخت راکړو په خپله راغلي د علاقه ګورئ دا سیلاب باندې که خبرې کوو یا په دې هغه باندې خبرې کوو نو هغه خو موږ وکړې ډېرې او خلکو ولیده چې نقصانات ډېر زیات شوي دي خو تاسو داسې کوم یو پوینټ نوټ کړی دی چې یاره په هغې باندې که تاسو داسې سویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو څو پیرې دلته د خپلو مسلمانانو وروڼو د خبرګیرۍ دپاره د دوی د فریاد د دوی د بدحالۍ مخې ته د مسلمانانو تر ښودو لپاره تشریف راوړئ او سره د دومره چې کوم دی خراب روډ به وجود پیادل پکې راشئ د ټولو نه اهمه خبره خو دا د انتهایي د یرې خبره د انتهایي پریشانۍ خبره د تعجب خبره چې الله پاک زموږ د اعمالو د وجې نه یا زموږ چې کوم دی د دې دنیا د دې امتحاناتو د وجې نه په موږ دا حالت راوسته الله دې نور اسانۍ ته ورسوي الله دې نور موږ معاف کړي امین او د دې نه بعد دا خبره ډېره د توجه ده نورې خبرې ټولې شوي دي خو انتهایي په دغه سره دلازارۍ سره انتهایي په توجه سره دا یو عرض کومه ټول لیدونکو ته ټول اورېدونکو ته او د ټولو نه اول چې کوم دی حکومت وقت زموږ خاص کر د تحصیل پرون چې کوم دی د انتظامیې ته سرکار ته یو انتهایي مؤدبانه او التجا کومه درخواست کو چې دلته کې د بار نه کوم تعاون وشي خلک ډونیشن وکړي خلک خپل مال راوړي او په ګاډو سره راوړي اوس یا چې کوم دی هغه د ټینټ په شکل کې د راشن په شکل کې د لوښو د سامان په شکل کې د جامو په شکل کې دا څیزونه راغلي دي خو انتهایی افسوس خبره ده چې کله دا څیزونه دلته راشي نو د علاقې خلک دلته تنظیمونه چې کوم دی کوشش کوي چې راشي صحیح تقسیم شي لیکن دلته کې داسې ځینې خلک دی چې د هغوی څه نقصان نه دی شی او هغه کور نه دی خراب شي هغه تر دې پورې دا ثابته ده چې دوه درې ټینټونه وړلي او بل چېرې چا کور ورته شی دی نه دی میلاو شی پرون موږ داسې دلته کې موږ د 5-6 ورځو نه موږ موجود یو او دا کوشش کوو نومونه لیکلي هر کور ته تللي یو بره د کوټي جانه پورې د هغه اخري کور دی هغه ځای پورې موږ تللي یو د هغو سره مشغول شوي یو په دې بره سره پورې چې کوم تباه شوي کورونه دي هغه موږ په کاغذ باندې لیکلي ریکارډ کړي دي او موږ دلته کې دغه څیز هغو ته زموږ نه خلکو خفګان کړی دی زموږ نه خپلوان زموږ نه خفه شي موږ کوشش کړلی خو زه دا وایم چې د یو سړي کور وران شوی دی او هغه په د بل د بلۍ د لاندې ناست دی او هغه ته ټینټ میلاو نه شو او یو سړي 5-6 ټینټونه وړي چې حکومت او دا سوالیه نشان دا چې حکومت انتظامیه د دې لپاره یو ترتیب نه جوړوي تاسو دا ګوی کوئ چې یار داسې خلکو راشن یا د ریلیف اغوستی دی چې هغه مستحق نه دي هغه مستحق نه دي او هغه چې کوم دی د زور او د زبردستۍ یو مظاهره کوي هغه ABCD هر یو چې دی الف با تا موږ دغه نه وایو خو زه یم چې حکومت او انتظامیه چې د دې سره چې کله یو څیز راځي کتره کوز په های سکول دی سیکنډري سکول دی چې د موږ کالج وایو دلته د کیمپ لګېدلی چې دلته کم از کم یو 3-4 پولیس دلته یو 5-6 پولیس هلته کې کله چې شی تقسیمیږي یو 9 لستې شي د دې سره چې تقسیم په وخت کې یو AC یا د هغه چې کوم دی C2 موجود دی یا د هغې سره یو درخواست دی چې یو سرکاري عمله موجود دی چې دا څیز لږ په طریقه تقسیم شي ځکه چې رکت نه دا څیز د دې آفت زدو دپاره راځي هغه یا خبر نه دی چې هلته موجود نه دی یا که موجود دی خو هغه څیز دومره په ضرورتیا سره په دغه سره چې کوم دی غلط تقسیم شي دا ډېر افسوس د دغه خلکو خو اسلام د دغه خلکو باره کې څه وایي مولانا صاحب چې کوم خلک مستحق نه دی او حق خوري پردی حق خوړله دا ګوره یو آیت مبارکه کې 8 قسمه خلک ذکر کړلی چې دا څه دي دا د زکات مستحق دي دا د تعاون مستحق دي
په دې کې کوم خلک چې تعاون کوي پای کې به زکات معلوم ورکړي نو چې یو سړی د زکات مستحق نه دی یو پکې چې کوم دی الغارمین د فز راغلی تاواني چې تاوان شی دی نو چې اوس تاوان نه شي کور یې درته وشي او دوکان نه خراب شي جایداد یې وړه شي داسې پکې شته دی هغو داسې زوړي نو یقینا ډېر د افسوس خبره ده سړی ډېر زیات خفه شي نو زه دا یو دغه کوم چې په څه طریقه باندې د عوام که دا د انتظام کمیټې رغی یا نور څوک رغی یا حکومت وخت د لپاره انتظام وکړی شي ډېر غټ تعاون را روان دی او اگر چې موږ ته لږ شی را رسي موږ ته لږ شی را رسي ځکه موږ شنګلې په آخري سر کې یو موږ په دې دشوار ګزار ځایونو کې یو او لار موږ ته نشته روډ نشته نو چې هغه لږ شی راشي نو چې هغه په طریقه باندې تقسیم شي او دا به ډېره مهرباني دا به چې کوم دی اکثر موږ ګورو اخري تپوس کومه خبر را لنډو غرمم تیز دي موږ اکثر ګورو نو دا چې کوم د ریلیف والا خلک راشي انجیوز والا شو یا پرایویټ څوک راشي خپل فاونډیشن راوړي او هغه مطلب دا دی چې یار دغه دلته ریلیف ورکوي هغه اکثر عموما په شروع کې د فوټو سیشن دپاره په خپله ولاړي بیا چې کله هغه پټوان مټوان د هغه پوره شي نو هغه بیا ځي ما په خپله لیدلي دي هغې نه وروستو بیا دا سیس چې دی د هغه مقامي خلکو ته پاتې کېږي او هغه ته چې دا به تاسو تقسیم کوي اکثر په هغې کې بیا مولانا صاحب ډېر زیات چې دی نو لکه دغه مارمي کېږي او مستحق خلک پاتې شي مستحق خلک چې دی هغه زما په خیال راضي هم نه هغه په خپل کورونو کې ناست دی په خپل غم کې دی خلک دې روک دی مطلب دا دی که نه او دا خلک نو په دغه حواله باندې که تاسو یو شارټ میسج ورکړئ چې کوم دا خلک راځي فاونډیشن شنګلې ته راځي مطلب او پرایویټ راځي یا داسې انجیوز راځي دلته او دلته کار کوي که دلته غوره شي او داسې پراپر چا سره میلاو شي د دې علاقې یو کس سره او هغه ته داسې د حواله شي په بهتره طریقه به تقسیم نه شي ستاسو څه خیال زما همدغه خبره ده چې کله د بار نه یو فاونډیشن والا یو څیز راوړي نو په خپله نګرانۍ کې تقسیم شي نو دا به ډېره بهتره او نوم د یو اصل خبره ده چې د دې لپاره یو لیست جوړ کړی شي لکه څنګه چې موږ جوړ کړل محنت پې کړلی تباشي اموات چې دي شهدا او د هغې سره چې کوم دی کورونه تباشي هغې له موږ اے پلس ورکړلی مړو له او بیا چې کوم دی کور تباشي هغه له موږ اے دغه ورکړی دی ګریډ او بیا د هغې نه بعد چې دوکان دغه تباشي دی فصل هغې له موږ بي ورکړلی او د چا چې عام نقصان شي هغه له موږ سی ورکړلی موږ سره دا فورفارما موږ سره رجسټر موجود دی چې داسې کسانو ته دا کسان راشي داسې بااعتماد کسي او ایماندار دوی ته ښکاري چې هغوی ته په دغه باندې حواله کړي او دا سره لوظ او قول وکړي د الله په مخ کې ذمهوار وګرځئ چې غوره ته به د دې ذمهوار جواب دی پر قیامت پر چې راشي صحیح تقسیم کړه خپله ذمهواري ادا کړه تاسو ته مخوزي ټوله ډیټا به تاسو ته معلومه وي زما په خیال تاسو هر یو ځای کتلی 100% نشي کېدای خو ماشاءالله موږ کوشش کړی دی کوشش تاسو کړی دی هر څه به تاسو سره وي نو انشاءالله تعالی زه به داسې یو فاونډیشن ولا شي او موږ ستاسو سجیشن ورکوو چې یاره مولانا صاحب ځان سره کوي نو انشاءالله تاسو به تیار یو موږ خپل خدمت چې دا دومره امتحان راغلی نو دغه قربانۍ ته موږ تیار یو انشاءالله ولې به نه کوو زبردست موږ دلته درې څلور ورځې دا کیمپ لګېدلی دی او موږ راځو سهار راځو او بله موږ د شپې په 11 بجې د دې نه تللي خو انشاءالله مطمئن د خپل کار نه چې موږ صحیح تقسیم کړی دی او کوو به انشاءالله څومره چې کېدای ډېره مننه چې قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې مولانا انعام الله صاحب اسسټنټ پروفیسر ګورنمنټ ډګري کالج ډګر زموږ سره دا وخت موجود دی او تاسو خبرې اترې واورېدې زه به دا ووایم چې د مخوزي تقریبا دوی وایي چې یاره ټوله ډیټا موږ را جمع کړې ده او هر یو در و دیوار دوی ته معلوم دی هر یو څیز دوی معلوم کړی ده چا څومره نقصان شوی دی د هغې په حواله باندې دوی ته کافي معلومات شته دی نو زموږ هم التجا درخواست دی کوم خلک چې دلته راځئ او تاسو خامخا بیا سپیشلي که مخوزي ته راځئ دلته تعاون کول غواړئ او دا غواړئ چې یاره زموږ دا حسیس چې دی دا حقدار ته ورسي نو زما سجیشن دا دی چې تاسو مولانا صاحب ځان سره ملګری کړئ انشاءالله تعالی د دې قرباني شي د هغه به موږ سره دوی وي چې زه به تیار یم انشاءالله تعالی نو موږ سره ملګري هم دي نور دوی سره ملګري هم شته دی د دوی په مشرۍ کې د دوی په نګرانۍ کې بس تاسو حق تاسو چې کوم سره وړي دي دا به انشاءالله تعالی حقدار ته رسي ډېره مننه مولانا صاحب خپل قربان شپ الله ته ورکړي اجازت ګورئ همدم ټي وي د الله پامه